السلام علیکم ملګرو. جنید خان ما بریکینګ نیوز دار جی سپریم کورٹ سلور ریټایر ججز چې کوم دي واپس راوستري د فیصلو د پاره. سلور ریټایر ججز به واپس په سپریم کورٹ کې کینی او د کیسز فیصله وکړي. دغه سلور ججز څوک دي؟ د عمران خان لپاره فائدمند دي کنه په سب پلان باندې دی واپس راغلي دي. آل ریټایرډ شوی جج په دې باندې تفصیلا خبره کو. خو بل تاسو له معلومه ده تعینات چې کوم دی یو پریس کانفرنس کړو چې هغه کې غویلو مونږ په عمران خان باندې د غدارۍ مقدمه کوو، مونږ په عمران خان باندې آرټیکل 6 لګاو. اوس په آرټیکل 6 په دای باندې ولې لګي؟ یار عمران خان داسې څه ګناه کړی چې ته په آرټیکل 6 لګي؟ کبل طرف له تاسو دا حکومت وګورئ، مسلم لیگ نون حکومت د بجلی سمره ګرانه کا اوډه سمره ګران شو، ګرانی په ملک سمره ډیر راغه غریب عوام چې کم دیر وستر ود حقت روان دي. د ملک چې کومه ترقی ریشو ده هغه ماینس لتلې د ملک ترقی په مخړو زینه. او بل طرف له داخله چې کم دی عمران خان بسرانی ولې چې عمران خان دا چل کړي په هغه باندې موږ مقدمه کو، فلانې پکو ډنګړې پکو. بل د ملک چې کم ترقی ده آی کې هیڅ قسم پرفارمنس د دې حکومت نشته دی. او بل دی وای چې موږ په عمران خان باندې موږ دیږي کې مقدمه کول ته په مقدمه کوو، بل طرف ته وسره د عوامو سپورټ هم نشته. کله کدی سره د عوامو سپورټ وي د عوامو کلیپینګ کول چې منمو عمران خان مورانی ولې دی او د پکار ود سره داسنو لا بیا الته ورپسې عوام کنزل کوي چې تل تاسو هغه ګناه څه کړی چې تاسو کله په آرټیکل 6 لګوي، کله په غدارۍ مقدمه جوړوي. هغه ګناه څه کړی چې تاسو له معلومه را پنجاب اسمبلی کې مریم نواز چې کوم دی باقاعده دا اعلان کړو چې په عمران خان باندې مونږه د غدارۍ مقدمه کو. عمران خان چې کوم دیغه مونږه زیات ټایم د پاره جیل کې ساتو. باقاعده په پنجاب اسمبلی کې یو پلان جوړ کړو. بیا چې کوم د کې پی کې خلک تی غي بیا الیمین ګنداپور لوي چې ته کې پی کې اسمبلی کې د مریم نواز خلاف د غرنګ پلان تیار کا. ځکه مریم نواز خو هم د آرمی خلاف خبرې کړي، د پاکستان خلاف خبرې کړي، د چونکه ویډیوز په انټرنیټ باندې په یوټیوب باندې پرتی دي. خیر په دې باندې بیا ډیټیل سره ډسکشن وکړو. سلور ججز کم دي آی کړو منه جج چې کم دي احمد باکر د چې دا نگران وزیر اعلی هم تیر شوی د سین نگران وزیر اعلی جی احمد باکر د سین نگران وزیر اعلی اوس کرنټلی تیر شوی دی چې د په وزیر اعلی توپ کې په سین کې څومره کرپشن شوی و غاړي تاسو له معلومه ده. بل سردار طارق مسعود منیر عالم صاحب دی دا ریټایر شوی دی لیډي دی بوس دوباره سپریم کورٹ ته راځي د فیصلو د پاره. په 19 جولای باندې بل باقاعده دی په سپریم کورٹ کې کینو 19 جولای نه بدای باقاعده مقدمه شروع کړي. نو چې کوم ډیر کسان دي ډیر خلک وایي چې دا ججان صاحبان سپیشل د مخصوص نشستونو کیسونو د پاره کې ناستل، خو چون کې د کې حقیقت ځکه نشته چې مخصوص نشستونو چې کم کیس ته پاغه باندې اپیل کیږي نه دوباره، مطلب هغه د دوباره نشي دغه کولای پاغه باندې د اپیل کول نشي چې دا جج فیصلو کی. اوس د سره پرناستي پاغه باندې راتاویږم جی. خو اوس د ځکه په سپریم کورټ کې کینی چې د سپریم کورټ چې کومه وجه خول یا غدار چې سپریم کورټ وایي چې په سپریم کورټ کې کیسونه ډیر زیات پینډینګ کې پراته دي. نو موږ د سلور ریټایر جج ذکر راولو چې دا کیسونه زر تر زر د سالف کی، مطلب دا کیسونو تیزو کړل د پاره دا سلور جج راولي. خو بل طرف ته ماهرین وایي کنه چې دا سلور ججز خو مخصوص نشستونو کیس کې نشو کوله، خو په عمران خان باندې چې کومه پابندي لګي یا په عمران خان باندې کومه د غدارۍ مقدمه لګي یا په عمران خان باندې کوم آرټیکل 6 مقدمه جوړیږي، نو پاره کې دا جج سناسه فیصله د عمران خان خلاف شي. او دغه آرټیکل 6 او په عمران خان باندې کومه پابندي لګي دغه پابندۍ د فیصلې په وجه باندې د مخصوص نشستونو فیصله هم ډیلی کول شي جی. مخصوص نشستونو فیصله هم دغه رنګ پینډینګ کې پرېخې شي. نو په بل لار ول راتاویږي عمران خان لا یو لار بند روز ولا په بل لار مخ ل راتاویږي. ګور به چې څه کیږي راتلونکي اپډیټ په دل ان شاء الله ویډیو کې در کوم. د ویډیو کتلو زیاته مننه جی. والسلام.